سلامونه احترامات ګرانو کتونکو د پښتون ډیجیټل نوی پودکاسټ سره اماد خان تاسو ته هرکلی وي په دې پودکاسټ کې به د تیر وختونو په شان یو ځل بیا په سیاسي حلو ځلو باندې سیاسي مشران چې کوم دي هغه سره به د خیبر پښتونخوا او په ملکی کچ باندې چې کوم سیاسي چارې روان دي هغه باندې خبرې اترې کوو. را سره په پروګرام کې یو لوی نوم د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا موجود دی. په خیر علي شیرپا صاحب ډیره مننه اماد خان. کتونکو شیرپا صاحب سره به د ژوند او د علاوه چې کوم سیاسي حل زلي دی وخت په هغه باندې د علاوه نور چې کوم اکټیویټیز روان دي په پس پرده او په پردې باندې په هغه به سره خبرې اترې کوو. وړاندې سوال به زما دای آفتاب شیرپا خان چې د شیرپا خان ژوند حیات شیرپا صاحب یو ډیر غټ نوم سټوډنټ پالیټکس بیا پیپلز پارټي یو چا خبره سر لخر چې وته وی خیبر پښتونخوا کې اغه یو بنیاد کې خود د شیرپا خاندان نوم د کورنۍ نوم یو ډیر فلش پوینټ باندې راغی د هغوی شهادت او د هغه نه پس د آفتاب احمد خان شیرپا سیاست ته راتګ په دې باندې کا اوورویو راکې چې د هغه پرسنالټي او تاسو سیاست ته د راتګ چې کوم دی د دې څه اثرات تاسو په کورنۍ باندې او په خیبر پښتونخوا ما سره ډیر یو وسیع سوال وکړو. زموږ خاندان خو د مخکې زما والد صاحب مسلم لیگ موومنٹ کې وو بیا یو مشر روډ میں دوست محمد خان هغه مسلم لیگ کې وو. حیات محمد خان شیرپا شهید پی ایم ایل هغه سره کونسل مسلم لیگ کې شروع کړ سیاست او بیا د تاسو څنګه وای چې د پیپلز پارټي سره لخرو شروع نه هغه ابتدایي هغه فاونډر ممبرز کې حیات محمد خان شیرپا او زموږ کلی کې بوټو صاحب راغله د شپې کړي دي الته د غوي غم شوی دي مختلف میټینګونه هم شوی دي نو په دغه لحاظ سره هغه یو ځان له یو نوم په دې هغه سره شروع کو چې الته هغه وخت کې تاسو ګورئ نو په زمون په صوبه کې ډېر لوی قوتونه یو طرف ته ان پی خان عبدالولی خانو بل طرف ته مسلم لیگ کې خان لا قیوم خانو اخوا د جی وائی کې مولانا صاحب د فضل الرحمن صاحب والد صاحب نو پته کې زه جوړول څه آسان کار نو خو دا هغه جدوجہد او دغه ورځ او شپه بس خپل کو هغه وقف کړو خلکو ته عوامو ته او هر ځای ته د یو هغه ته ویم چې یو دلته ما دیر تلم اپر دیر ته نو پاس غر باندې یو کور په هغه باندې پیپلز پارټي جلده ولاړ نو ماته مې دا څنګه ودلته حیات محمد خان شیرپا پاس خطر لري نو هغه چې کوم یو هغه رابطه کړې و عوام سره بالکل د سټوډنټان سره خپل یو هغه مینا محبت یو سره خپل مزدوران سره خپل هر چا سره یو رابطه کړې و نو په دې لږ وخت کې هغه چې کوم نوم جوړ کو زما په خیال اوس پورې دا تیر کال هغه په زوسما کلیزه و نو پاغي باندې دنیا خلق راغله ما غشانتي اوس ډیرو خلکو هغه علم نه دي نو په دې لحاظ سره داغه یو هغه چې هغه ته اوس زما راتلل گو زما خو شروع کې خیال نو مې بس ټیک ته دا هغه سیاست کړو زما د څنګه نو خو بیا د بوټو سره په اسټار باندې زرا لمه خو هغه مې هر تر رسیدل زما لپاره ممکن نو او ماته خو داغه نه چې کوم هغه ملو شو و یو سرمایه ملو شو و نو هغه ما کوشش کړو چې هغه سرمایه قائم او دائم ساتم او هغه لګ مخکې بوزما. آفتاب شیرپا خان یو ډیر جنرال کوېسچن دی د عوامو په دغه کې هم دی ډیر د نوې چې کوم کول دی هغه ته ډیر اندازه نشته دی خو کوم 90s او 80s ولا کوم الکان چې کوم دی هغه ته ډیر اندازه شته چې آفتاب احمد خان شیرپا په خپل یو ډیر غټ نوم مطلب انټیریئر منسٹر پاتې پیپلز پارټي کې د حیات شیرپا نه پس خیبر پښتونخوا کې یو لیډرشپ و نو هغه آفتاب شیرپا چې کوم دی هغه ټوله صوبه چې کوم د خپل گرفت کې غشته و پیپلز پارټي ټوله کمانډ کوله د پیپلز پارټي نه بیلیدل او خپل
سیاسي کیریئر یو نوې پارټۍ سره شروع کول بیا قومي وطن پارټي جوړېدل پیپلز پارټۍ ته په خپل ځای باندې د وخت کې یو ډېر بحران سره مخامخ ده په خیبر پښتونخوا کې په جنرال الیکشن کې 13 دوه چې کوم شو هغه کې صورتحال چې کوم دی واضح دی نو آیا ک پیپلز پارټۍ ته نقصان او شو نو آفتاب احمد خان شیرپو د وخت کې خپل پوزیشن کم ګوري پیپلز پارټۍ سره اختلافات چې کوم سو وجدا سي وی چې یو ټایم کې د پیپلز پارټۍ یو مطلب ټول گرفت دی په خیبر پښتونخوا باندې او بیا هغه پارټۍ نه جدا کېدل چې کوم دی په دې بسوای آیا سو وجوهاتو صدا سي اسباب جوړ شو چې آفتاب احمد خان شیرپو نه سیاسي ګوند مثلا یو خو زه کو د پیپلز پارټۍ نه جدا شوی مې ناغوی پسې یا داغوی لیډرشپ پسې ما چتا خبرې نه دی کړې ټیک ته اختلافات پیدا شوي او پاره کې د ډېر خلکو لاسو کې دې شي د ډېر هغه تاسو او چې هغه یو اغلطه یو ځان لا پیدا کول لپاره دا څه کوشش وکړو چې زه دې هغه شمه نو پاره کې غلط فهمي پیدا شوي او دا لارې جدا شوي نو پس هغه نه پس بیا ما رسونی کتلې هغه زه خو په هغه کې مخکې پیپلز پارټي شیرپو جوړ کړه او هغه یو خپل کردار ادا کو بیا مونږه دا محسوس کړ چې را د پښتنو د आवाज نور موثر جوړول لپاره یو داسې قوت جوړول یو داسې پارټي جوړول پکار چې هغه د پښتنو یو आवाज موثر طریقې سره اوچت کې نو قومي وطن پارټي جوړ کړه رومنی ځلمانه راته خو په ځای ملو شو دا دوه الیکشنونو کې شاید هغه شانتي هغه ملو نشو خو د سره هغه حوصله نه بدل پکار دا سیاست کې راځي سیاست یو ارتقائي عمل دی په دې باندې موږ اتفاق وکړو خو آفتاب احمد خان شیرپو صاحب ک د پیپلز پارټۍ دورته وګورو بیا تاسو یو داسې ګوند سره اتحاد وکړو د 2013 الیکشن نه پس چې وروسته تاسو ډېر وسره سیاسي معاملات خراب شو د تحریک انصاف خبره کومه چې د حکومت راغې پرویز خټک سي بډومبې چې کوم ګوچې پرویز خټک سره تاسو خپل پرسنل تعلقات چې کوم دی او د تاسو سره کوم پرسنل یو ریګارډ والا سیستم دی هغه دنیا ته معلوم دی خو دا اختلافات چې کوم وو د دې نتاسو سګنه آیا تحریک انصاف سره اتحاد چې کوم وو د الیکشن نه پس دا یو سیاسي غلطي وا یا سیاسي خودکشي وا یا د تحریک انصاف د پاره هم مطلب هغه تاسو سره او تاسو هغه سره خو تاسو پارټۍ ته کوم ګورو زیات نقصان ته وشو دا غې نه پس دا هغه اتحاد نه پس نو سګنه چې هغه اتحاد چې کوم هغه فطری نو په دې لیا سره احمد صاحب ګوره مونږ چې دا الیکشن د 2018 د 2013 الیکشن ته ګورو نو هغه وخت کې ټولو کې زیات سیټونه تحریک انصاف اغشتو او دا غوي زمونږ نه بغیر هغه نه جوړېده حکومت نه جوړېده کو بل طرف زمونږ کتلو ناغه کې سلو 15 پارټۍ و او هغه کو یو ځای شو وینو یو چونچو کومره په جوړ شو مونږ دا وی چې را او استاد خالي هغه وخت کې نواز شریف او شهباز شریف ته دا اعلان وکړ چې رالته ټول کې لوی پارټۍ ته موقع ملاوي دل پکار دي نو مونږ په دغه لیا سره چې را دا نوې پارټي دا نوې قوت ته نوې په دې صوبه کې هغه دي دوی سره کومه هغه شونو د روشن خیال هغه دي او دا صوبه په مخ کې ترقی وکړي نو په دغه لحاظ سره موږ هغه کړو دا غي نه پس پاره کې ول ډېر وجوهات راغلل یو خو عمران خان په اتحادي سیاست باندې نه پیدا هغه فیصله په خپل وخت ون مین شو هغه چې موږ وسره وو کو جماعت اسلامي وو هغه نه څه مشوره نه غشتا تاسو څه موږ نو هغه شانتي داغه صورت هر ماغه دي چې چا یو کسب وو یو اتحاد به خطا سو کې بیا د پاسه بل فیصله وکي نو هغه په وجه غلط فهمي پیدا شوه مونږ وی چې یاره ټیک ته مونږ تاسو اتحاد کړی خو دې دا مطلب نه چې مونږ بس تاسو هر یو فیصله منو او هغه سره دا غلط فهمي پیدا شوه خدا دا مونږ ته نقصان ورسېد خو عمران خان هغه کریکټر چې دی او هغه کم دی نه هغه باندې یو اثر کړی وته چې سولو فلایټس چې کوم دی هغه سولو فلایټس دای کوم هغه خلکو ته اندازو چې هغه همیشه سولو فلایټ ته ترجیح ورکړي بجای درې چې هغه د یو عمومي سیاستو کې یا اتحادي سیاستو کې د قومي وطن پارټۍ د هغه اتحاد نه بیلیدونه پس داغي چې کوم سیاسي چاره وا په خیبر پختونخوا کې د وخت موږ ګورو قومي وطن پارټۍ یو ټایم کې ډېر غټ
معاملاتو چې قومي وطن پارټي کې شمولیتونه هم ډېر په غټه سطح باندې وو او په فیلډ کې کسان هم اکټیو آیا د ترهګرۍ چې دا کم خیبر پختونخوا کې او د ملک نورو خطو کې مسله کوم روانه ده آیا دغه وجه ده چې قومي وطن پارټي خپل اکټیویټیز لکم کړ تاسو په خپل د درسلور حملو ښکار شوی being interior minister دا غینه پس هم دغه معاملات روانو نو قومي وطن پارټي ګراوند پوزیشن دی وخت سره خیبر پختونخوا کې او راتلونکي کې نم سوچ کړل امام صاحب د ټیرریزم خو مخکې مو اوس هم مونږ خو دغه مقابله کړې ده زموږ هم ډېر ملګري پکې شهیدان شوي دي دا کوم معاملې چې عملي شوي دي په هغې کې په یو کې څلوېښت کسان شهیدان شو په شیرپاو کې شو په هغې کې 53 کسان هغې کې شهیدان شو داسې هر یو هغې کې زموږ نور ملګري په بونیر کې په نور ځایونو کې د ټیرریزم په وجه شهیدان شو نو هغه نه خو موږ رسته شوی نو اوس هغه شانته پاکه باندې عمل کوو دا کې دی شي چې هغه شانته ښکاری نه خو زموږ اکټیویټیز او هله ځل چې دی هغه شانته برقرار دي او اوس ان شاء الله تعالی یو بنیاد مضبوط نور هغه جوړو چې آینده دا درې سرور کاله کې چې کله الیکشني چې هغه پورې مونږه یو داسې مضبوط بنیاد جوړ کړی او موږ سره داسې کسان هغه چې هغه د دې وخت مقابله کول شي د هغه دوران کې یو تاسو ته یو هغه وایي فینومنا وایي چې د تحریک انصاف دا کم هغه چوشو تاسو ګوره دا وی دا دریم دل چې په حکومت کې رااله رومبني ځل باندې راغله شکارونه کو دویم دل دغه نجات وټونه واغشتل بیا شکارونه کو بلکې زیات خراب هغه ته کرپشن چارجز هر یو هغه په ولګي خو دې ځله د 2/3 نم زیات میجورټي واغشته نو دا یو فین کلب جوړ شوی دی او خاص کر په نوجوانانو کې زه اکثر خلکو ته وایم چې مونږ خلکو ته وایي چې مونږه کارونه کړی دي اوس په کار باندې ووټ نه دی په غم خاطر باندې ووټ نه دی بس صرف په دې فین کلب او هوها باندې دا ووټ کمپاین شو باندې معاملات روان دي او د سوشل میډیا په وجه دا سلسله غدا نو سپیس او نیولې دی په غلیا سره بیا پکې د نور قوتونو یو عمل دخل دی په 2018 الیکشن کې دا یو هغه عمل دخل او باغ سره عمران خان را وسو اوسم په دې کې هغه دا یو صوبه وی چیرې داسې یو هغه د جوړ شي چې یو صوبه د هغوی ته حواله شي چې خلکو ته دنیا ته موږ وښیو چې الیکشن فیر اینډ فري شوی دی آفتاب شیرپاو خان دا خو د ستاسو د تاریخ د قومي وطن پارټي نه علاوه په نور معاملاتو باندې خبرو شو اوس غواړم چې هغه د وخت چې کوم ځای ورونه لګېدلي دي په هغه ایشوز باندې کتونکو خبر کو د سېنات الیکشن روان دی د سېنات الیکشن نه ستاسو په ژوند تیر شو په سیاست کې چې د سېنات الیکشن کې څنګه خلک ممبران خرڅيږي او دنه علاوه غشتل کیږي په 2013 الیکشن نه پس پر سټک دور کې چې یو ویډیو لیک شو د سېنات الیکشن کې هغه ټول دنیا کتلې و چې د تحریک انصاف چې کوم ممبرز ودنه علاوه تحریک انصاف علاوه نورم چې کوم ممبرز هغه په څنګه پیسو باندې اغشت دي کېدل چې په میزونو باندې د پیسو ډېرې پرتی دي او هغه غشتل کیږي د سېنات الیکشن حواله سره تاسو ګورئ د وخت یو ډېر او کارت په چال روان دی خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن خپل ډیمانډز دي د پیپلز پارټي خپل یو سټاند دی د علاوه تحریک انصاف چې کوم دی اغیزان لاس په وهل شروع کړی دی یو لیست بیا بل لیست قومي وطن پارټي لیډرشپ چې کوم دی د وخت کې د الیکشن ته په کم نظر باندې ګوري او کوم کارت په چارج روان دی په دې کې د کلاري د پرسه کردار کولی شي امام صاحب د سېنات ګور خپل یو افادیت ته او د زمونږ صوبې نه چې کم کسان راشي نه په کار دا دی چې هغه د هغه صوبې صحیح نمائندګي وکړي او आवाज اوچت کی داغه لپاره مختلف هغه کې ځکه دلته برابرۍ په بنیاد باندې ټولو او فدریشن د ټولو صوبو یو شانته برابرۍ په بنیاد باندې هغه دي نو هغه आवाज په کار دی چې زموږ صوبې هغه شانته اوچت شي خو چې په الیکشن کې تاسو کسان راشي چې دا غوي اوس دې کې داسې دی چې مخیو پارټي کې بل پارټي کې دی اوس بل تر راغلي خو د پیسې په زور باندې دا اوس دا کومه پولیټیکل پارټي چې خپل مفادات ته ګوري چې را زموږ د زیات سیټونه راشي
دې ته نه ګوري سېنیټر بیسیک مقصد چې کوم دی اپر هاوس اپر هاوس هغه مقصد کل شو کل شو بالکل کل شو او اوس چې کم سړی په پیسو باندې الیکشن وګټي نو هغه بس نمائندګي وکړي دا سلسله زموږ په صوبه کې او په بلوچستان کې ډېر عروج باندې ده او په سند او په پنجاب کې نه کېږي د سند والا راځي دلته هغه اخلي ووټونه اخلي د پنجاب والا راځي دلته ووټونه اخلي خپل صوبو کې هغه شانتي هغه نه کوي نو دا زما په خیال اوسم وخت دی چې دوی کینی او د کم سامره سیټونه چې سامره دي هغه باندې خپل منځ کې کینی چې دا خلک ته وباسي چې څوک د پیسو والا په زور باندې راځي یا د غلط طریقې سره د سېنات کې راځي او د کې د الیکشن کمیشن هم ډېر کمزور دي الیکشن کمیشن خو بالکل داغدار شوی دی بالکل په هر لحاظ سره او د کې تیر الیکشن کې چې او شو نه نه پسوي مونږ په تحقیقات ویډیو چرو وتا مونږ په تحقیقات کو ست تحقیقات وو نو اوسم د الیکشن کمیشن بیا څه فائدہ ده پاکستان کې عموما هم تحقیقاتو تر اوسه پورې رزلټ راوته نه دي یو بل تحقیقات لا صحیح آفتاب احمد خان شیرپور سے یو راځم با د داسې معاملې ته کم چې تاسو سره تړلین دا تاسو په خپل انټیریئر منسٹر پاتې شوی فدرل تاسو په دې معاملې باندې ډیر زیات پوهیږئ په سکیورټي ایشوز باندې تاسو نظری اف سی فدرل فورس جوړولو کوم معاملې چې د وخت روانه ده یو ډیر د خیبر پختونخوا اف سی فورس کې چې کوم دی هغه کوم ظاهر خبره ده نوې یو اداره جوړیږي نو کوم ملازمین چې هغه کوم استراب ولا سچويشن دي نه علاوه اورال د ولس کوم لګ استراب دي چې دا سم معاملې روانه ده او دینه بس جوړیږي د معاملې ته په کوم نظر باندې ګوره د وفاقي حکومت طرف نه چې کوم اعلان کیږي چې دا به فدرل فورس کیږي هغه فرنټیر کانسټیټیوټي معاملې چې کوم دا ختميږي ما سه ما پته باندې بیان ورکړی د ما ټویټم پر راغله دي مونږه سخت مخالفت کړی دي ګوره د وفاقي حکومت ته دا یو بل فدرل فورس ضرورت سپېښ شو هغه سره لګ دي فورسونه د رینجرز دی هغه د فرنټیر کور دی او پولیس دی دا ټول چیزونه هغه سره مخکې نه دي نو بل یو هغه یو داسې فورس چې هغه د بنیادی دغه مقاصد دا چې د فاټا چې څو وخت لا فاټا بیا له فاټا او د سټل ډیسټریکټ په منځ کې وا دا وی یو کردار دا وی البته کلاګانم دي پوسټونم دي او د دې ستاسو څنګه خبر وکړه په هغه کې چې اسامبله الته دا پرسنل دي چې کم سپایان دي دا ټول په قانون په لیاز باندې په هغه باندې شي او په هغه باندې دا وی پروموشن هم کیږي ټرایب بیسډ کوټه ده ټرایب بیسډ او په هغه باندې دا وی پروموشن کیږي نو د کې دا هغه علاقو خلکو ته یو روزګار ملو شوی دی او په دې بنیاد باندې چې هغه هغه علاقه پیژني دا خلک پیژني ناغوي خطر کې سره دا خپل یو کردار د کلچر مطابق سچويشن کوم د کنټرول او چې دا فدرل هغه کې نو د کې خو بیا دلته وسوي چې یو فدرل ریزرو هم جوړو په کې به ټول پاکستان دا هغه کو نه یو خو هغه با بیلانس به خراب شي او د کې دا با دلته څه پاره سم اوسم اف سی خو دوی استعمالي په اسلام آباد کې استعمالي کراچۍ کې استعمالي په نور ځایونو کې په د ګارد ډیوټي باندې استعمالي او مشرم پولیس سروس اف پاکستان ولې پولیس سروس اف پاکستان نه دی نو زما په خیال دا چیرل او د سره به چې یو طرف ته وایي چې موږ کفایت شاری کوو او خرچه کمو د کې بعد درې سلوټ یا یګان لګي او نور هغه نور برتی بکیږي نو دا خرچه زیات شوي څه لپاره د دوی الته چې کم کردار دی اوسم زموږ صوبې کې اور بل دی اوسم او د دوی الته یو کردار جوړیږي چې دغه کردار دوی ادا کوي او هغه ډېر ښه طریقې سره دوی ادا کوي نو پکار دا دی چې دا هغه د واپس واغشتي شي د لپاره د نور سیاسي پارټوم په دې باندې بیانات راغلي دي او ما په خیال یو متفقه رائے په دې باندې قائمول غواړي چې دا د فرنټیر کانسټیبل سره ذاته دي او دا یو داسې قوت ته چې هغه پاغه زمونږ په صوبه کې دا غي خپل یو کردار دی
او دا کردار په کار چې بیا کنسیکوینسز او امپلیکیشنز چې کوم دي هغه ایڈورس کې دي چې په را روان وخت کې آفتاب احمد خان شیرپور صاحب خبره د سکیورټي او د فیډرل فورس کېږي د اف سی کېږي د امنیتي معاملاتو کېږي نو د آفتاب احمد خان شیرپور یو ډېر غټ کردار دی کله چې افغانستان کې معامله خراب او امریکای چې کوم فورسز هغه موجود وو هغه ټایم کې د مذاکراتي عمل یو حصہ و دا غینه پس هم بیا طالبانو چې کله دور شروع شو هغه کې اوس آفتاب احمد خان شیرپور یو ډېر اکټیو کردار دی اوورال سکیورټي سچويشن چې کوم دی د خلکو دا تمه وا ک چره طالبان په واقع اختیار کړه یا په افغانستان کې یو سټیبل حکومت جوړ شو ریګارډلیس اف طالبان دی یا بل څوک دین او پاکستان سره به حالات خشي دی وخت کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی روان دی او درېدل دی صدا سه بریک تھرو ممکن دی چې پاکستان کې کوم معاملات روان دي افغانستان سره تړلي یا پاکستان افغانستان سره تړلي څه کلاري څه امکان شته دی او ما صاحب دا خو ډېر ضروري دی دا کوم اور چې هلته بل دی نه صرف په اپریشن باندې دا نه ختمېږي دی کې افغانستان زموږ ګاونډي دی 2600 کیلومیټر هغه د سرحد دی زموږ سره او د پکار دا دی چې موږ هغوی سره یو داسې هغه جوړ کړو رشته جوړه کړو او رشته وا او چې هغه رشته مونږه قائم او دایمو ساتو مخکې بوزو ځکه چې افغانستان کې چې امنیتي نه هغه زموږ لپاره فایده ده چې زموږ دلته امنیتي نه هغه افغانستان ته فایده ده نو په دې لحاظ سره شروع کې خو دوی بالکل په دې باندې هغه او الزامات په هغوی لګولو او په هغې کې یو سخت رویه اخیستې وه مونږ باوجود د دې چې پېښور ته د آرمی چیف راغلو او موږ سره یو میټینګ کړو موږ په هغې کې متویلو چې تاسو دروازې مه بندوئ او د مذاکراتو دا طریقې کار دا ضروري دی په دې کې بیا یو چین یو هغه کردار ادا کړو چې هغه د دوه زموږ فارن منسټر او د افغانستان او بوري فارن منسټر هلته راوغوښتل افغانستان ته د چین ته او هلته یو د روغ جوړ عمل یو شروع کو د کې بیا د صادق صاحب هم یو اهم کردار دی چې هغه لاړ یو دورې وکړې اوس خو زموږ فارن منسټر هم تللی دی نو موږ دا غواړو چې دا د مخکې بوځي لاړ شي زما خو همیشه دا خبره کړې ده چې افغانستان سره په حکومتي سطح باندې په اسټابلیشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې درې واړو سطح باندې یو تعلق پکار دی رشته پکار ده نو دا هغوی ټیک ده دا هغوی یو موقف به وي خو دا به خبره اترو باندې رو په هغې کې ځای جوړېدی شي او د افغانستان دا اوس حکومت چې دی او بوري حکومت چې دی نو دوی مشران خو دلته پاتې شوي دي دوی ته خو هر څه معلومات شته نو په طریقې سره په زور جبر باندې هغوی سره هغوی نه څه حاصل کېدی نشي آفتاب احمد خان شیرپور being ex interior minister being مطلب په ډېرو اعلی څوکو باندې پاتې هغه څه ګڼي د هغه سوچ څه دی چې د ترهګرۍ یا د بدامنۍ دا یو اور چې کوم دی د خیبر پښتونخوا کې چې کوم لګېدلی دی یا زموږ په قبایلو کې چې کوم لګېدلی دی د دې پرامن حل څه کېدی شي ګوره اماد صاحب لومبنۍ خبره خو دا ده چې دې باندې نظر مکمل نظر په دې باندې ساتل غواړي اوس چې ملک کې سیاسي افراتفری ملک نورو طرف ته چې په یو صوبې کې لومبۍ خبره خو د صوبې ده چې صوبې کې کرپشن او بل څه خبره نه او هله ګولي او بس دا هغه چې یاره عمران خان کو رها کړو دا غي د پر هلې ځلې کوي او نن درنه ده او نن لانګ مارچ دی او نن لاهور ته تلل دي او دې ته اړو توجه نه ورکړه شه زه ته مثال در کوم دا کورم کې تاسو شو اوس پورې لاره بنده نه دا څه دا چا غلطي ده دې باندې بالکل هغه شانتي توجه نه ورکړل شوی دغه شانتي وفاقي حکومت هم په کار دی چې هلته لاړ شي او هغوی کینی هغوی سره او په دې باندې خبرې اترې وکړي په دې لپاره ټولو مشرانو میټینګ راغوښتل پکار دی سیاسي مشرانو هغوی نه مخکې چې د کوآپریشن هم کېدو که څه به کېدو نو آل پارټیز کانفرنس راغوښتی شو اوس هغه شی شته نه
یو نیشنل ایکشن پلان جوړ کړی دی دا د سامره مودو شو دا APS نه پس دا نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی دی هغه باندې عمل نه کیږي چې دا څه واقعیا او چې موږ ته را یاد شي بیا هغه نه پس اسم هغه ني بیا دغه سي اوس د پولیس یو خپل کردار دی نن سبا کو تاسو وګورئ نو دا کم حمله چې کیږي نه زیات په لا انفورسینګ ایجنسی باندې کیږي دا وی په هغه باندې کو پولیس دی او کو FC دی او کو فوج هغه دی پولیس والا خو سافت ټارګټ دی نو سافت ټارګټ دی دا بنیادی مقصد دا وی دا چې د دوی حوصله پس نه د دوی حوصله بسنګ هغه کې دا وی دا یو خو اصله ور صحیح هغه ورکه اکوپمنٹ ورکه او دا هغه سره نایټ ویژن هغه شته دا هغه کې شته سنایپر شته هر یو اوس خو هغه ډرونز استعمالي هغه دا څونه به دي دا دهشتګرد چې دی هغه ډرونز استعمالي نو چې کم از کم دوی په خپل خپل باندې په دلی اثر ودرېږي او دوی ته خپل اختیار ورکړي په هغه کې مداخلت نه لري پکار او د IG او د هغه چې سم دی د سمرا افسران چې دي هغه له اعتماد ورکول پکار دي چې یاره دا زموږ ټول مشترکه جان دی او ورسره درېمه خبره چې د عوامو یو کردار دی صحیح دی جی آفتاب شرپو صاحب اوس راځم تاسو درېلې خبر وکړه د سیاست خبر یو ځل بیا په پروګرام کې رااله نو عمران خان صاحب د وخت چې کوم دی بندیوان دی په مختلف کیسونو دی په عدالتونو کې ډېر معاملات نور روان دي قومي وطن پارټي عمران خان سره اختلافات په خپل ځای باندې بینګ پولیټیکل لیډر آفتاب احمد خان شرپو سګړي چې پولیټیکل لیډر چې کوم دی په جیل کې داسې بندیوان او د معاملات څنګه وره عمران خان سره د امپاثي او تاسو دغه شته دي کنا تاسو دا غواړئ چې قانوني لار چې کومه دغه د خپل لار خپلږي ګوره ماس خان چې سیاسي انتقامي کاروبار کوم نه کیږي دا کومه مخالفت کوي خو عمران خان خو د وخت کې اوس یو قانوني جنگ کې هغه د دغه باندې کې سونه دی پاغي کې سزا شوه دی یا صحیح یا غلط چې ارڅ شي دي هغه به اوس هغه قانوني تقاضې دي چې هغه به پوره کوي او هغه باندې باغ کیږي تدبیر چې دا وایي چې یاره مونږ به عمران خان خلاصو او هغه لپاره لانګ مارچ کوو درنې کوو یو 5 اگست والا ټایم ورکړی دی کله 90 دن هغه شي نو په دې باندې خو نه خلاصيږي هغه به تاسو په خطر کې سره دوی نه ګوره غلطیان ډېرې شوي دي دا د ریزرو سیټونو والا نو بل غلطي خو دوی نشوي دا دوی غلطیان وکړل نه بیا غیر ټیکنیکل غلطي ته شو ټیکنیکل غلطي ته شو نو په دې کې موسو په کاردار چې خپل هغه ټیمونه د قانوني ټیمونه چې دي هغه مضبوط هغه سره وکي دا ټیک تا چې د 24وی تمرین ما پس عدالتونو هغه پوزیشن پاتې نشو چې کوم او خو بهرحال دوی خو به دغه یو قانوني عمل خو دی هغه پروسس په پورا کوي نو په دې طریقې سره هغه کې دي چې زه نه ګورم مونږ چې کوم ځای کې داسې انتقامي کاروایی کیږي مونږ دغه مخالفت کوو او چې یاره دا نه پکار خو نور دا وی خپل یو هغه دی اوس هغه کې د دمر اختلافات دي او دمر یو بل سره انتشار دی چې هغه کې موږ سو وته ویلی یو سټپ مخکې زما آفتاب احمد خان شرپو صاحب خبر دادا چې الیامین ګندپور صاحب پرلې کې ودرېږي خپل ورکر ته وی چې زبر د ځل اسلام آباد ته ټوپک سر راځم تاسو انټیریور منسٹر پاتې شوی د سټیټ یو ډیر اهم اکټر پاتې شوی نو اوس په دې کې ک الیامین ګندپور صاحب یو چیف ایگزیکټیو د صوبې خپل ورکر ته وی چې ټوپک راواله ما سره اسلام آباد ته او دا اعلان کولم کوي نو آیا د ریاست سره دغه روال چې کوم دی د سیاست یو داسې حد تر رسول یو داسې ایکسټریم تر رسول چې کوم دی هغه بس ځان اولري او د قومي وطن پارټي دی بیان ته پس نظر باندې ګوري او حکومت چې دی یا چې کوم ادارې دي هغه خو یو دمر ذمہوار سړی چې تاسو بیان ورکي او یو خو خپل ورکرانو اشتیال ورکي دا غوي کوم دا توقع ده چې دې بر سره ولاړ یو دوی هغه تزي او وای چې ټوپک راواله نو دا خو یو قانوني طریقه نه ده دنه تاسو ګوره د PDM جلسه کوشوي په دې ملک کې دا عمران خان په وخت کې نو یو ګملم چتر نو ماته شوی چا دا نو ولې چې ټوپک وروړه نو دا خبره چې دی
دا زما په خیال دې سره دوی ته څه فایده نه رسي. ٹھیک ده احتجاج زما په خیال भरपूर احتجاج چې پرامن احتجاج وکړي کنه دا غي زیات اثر لري بنسبت د دې چې ته ځان سره ټوپک ورچې او چتا هغه وشي یو بل سره دا چې کلیش وشي یا پاره کې خلک جوړبل شي نو دا غي هغه اثر نه سامره چې پرامن احتجاج اثري. افتاب من غچر بوسه په پروګرام اخر کې به یو پښتنه کومه چې پیپلز پارټي سره ستاسو جوړ سنهري دور پاتې شوی دی. قومي وطن پارټي اوس په خپل ځای باندې حقیقت دی هغه دا حقیقت په خپل ځای باندې آیا مستقبل کې داسې امکانات شته دي یا نور معاملات شته چې تاسو پیپل پارټي سره واپس یو اتحاد وشي یا په خپل کیپاسټي کې تاسو هغه سره یو اتحاد وکړي یا د پیپلز پارټي طرف داسې یو جسچر راشي نو د جسچر ته څنګه ګوره ځکه چې یو کس یو کور کې ټایم تیر کړی وي دا غي خامخا سناسه اثرات ای او بیا داسې کس چې کوم د پیپلز پارټي او ډیر سټالوارډ پاتې شوی په خیبر پختونخوا کې نو څه غنې داسې امکان شته دی. ګوره ما صاحب دا سوال مان مې کېږي همیشه کېږي زمونږ یو خپل موقف ته اوس مونږ یو داسې هغه ته رسیدلو دا د دې زما په خیال 15 شپږ کال وشو چې مونږ یو بل نه جدا شوي ډېر موده شوې ده نو هغه واپس هغه ته هغه شانته هغه کې دي نشي نو ټیک ده مشکل ده خو ناممکنات نشته دي تاسو دا ویل غواړئ الیکشن کې اتحاد یو بل سره دغه یو بل سره کې دي چې په مختلف اتحادونو کې موږ یو بل سره ناستیو هغه یو او دغه لیډرشپ سره دماغه تعلق ته دغه ټولو ممبرانو سره د قومي اسمبلی کو دي وزیرانی چې کله زمو سره ډېر ښه تعلق ته زما خدای دې وسره خوږي زما ډېر قدر او عزت کوي د پیپلز پارټي په هر هغه کې کو پنجاب دې کو سند دې دا غځي ورکران زمانو چې راشي نو دام داوی د پر د ریګارډ یو رشتہ قائم ریګارډ شته نو هغه مونږ غواړو چې دغه ریګارډ دی خو نور دین مخکې زمونږ سره چې کم مرګري په دې هغه کې د نېشنلز هغه کې را مخکې شوی دی او راغلي دي نو دا وی خپل یو موقف ته او زه دا وی چې کم اکثریتي موقف ته هغه سره دغه نه اخوا د فکر دي نشم. آفتاب احمد خان شیرپور صاحب نن سبا چې کم خیبر پختونخوا کې ډېر اوازې دي یو وخت کې عباد صاحب چې کوم اپوزیشن لیډر دین علاوه امیر مقام صاحب لخوام په خیبر پختونخوا کې یو ډېر د حل زل یو معاملہ روانه و اوازې وي چې په خیبر پختونخوا حکومت چې دی رنګېدو والا دی پای کې علي امین ګنڈاپور د خپل انداز مطابق د فیمس انداز مطابق ټول چیلنج کوم که زما حکومت سو ورزول شي او د ورزي دا د فضل الرحمن صاحب طرف نه یو بیان راغی چې هغه دا خواهش دی چې په پی ټی آی کې په تحریک انصاف کې دنه نه یو داسې فورس را دغه شي چې هغه د حکومت رنګولو کې یو کردار ادا کړي بجای درې چې په غیر عیني طریقه باندې حکومت وغورځول شي. د بیانونو ته د مسلم لیگ نون د مولانا فضل الرحمن صاحب جی یو ایف د نه علاوه نور چې کوم پارټي دي د دې ټول حل زلې بیانات په تناظر کې د قومي وطن پارټي څه نظر دی؟ امام صاحب کوم پورې چې نون پی ایم ایل ان تعلق ته نو غواړي چې چیف منسٹر دی هغه ته ملو شي. مولانا صاحب بیان کې دې څه غلط خو چې ما څه کم طریقې سره دا بیان وکړو دا وی دا مطلب دی چې یو ګروپ ته جوړ شي هغه کې فارورډ ګروپ ته جوړ شي کو 20 تی کو 25 تی هغه کې یو کس مخکې شي او دا 250 تا اپوزیشن ولا هغه سره راشي هغه به چیف منسٹر خو ورستو پسې بدوی ځکه چې مولانا صاحب زما په خیال دا وی او دا نون خپل مېس کې په دې باندې سو هغه لږ مس انډرستانډینګ د شته په ډېر معاملو باندې نو هغه دا مطلب دی چې هغه کې یو کس را مخکې شي او مونږ په سره هغه یو د رستو یو نو دا هغه خو بیا هغه شو د دوی مجبوری به چې د دوی خبر به مني او کو دې ته رستو شو هغه خو بیا ختميږي نو د طریقې سره به دوی د دې نمبر چې دوی د هورس ټریډینګ کو یا بل څوک نه دغه زما په خیال دا وی مطلب دی چې د کې دا ساغوشي نو قومي وطن پارټي وته په کوم نظر ګوري آیا د قومي وطن پارټي خواهش دا دی چې حکومت دړن کړی شي؟ ګور دا دلته ووټ او نو کانفیډنس شو او دا غي نتیجه موږ ولیدا
چې دوی ته زیات هغه ملو شو پی ټی آی ته حالانکه ډېر ګراف اعلان شو هغه نه پس تقویت ته ملو نو اوس داسې یو عمل نه کول پکار ټیک ته ګنداپور هغه سیاست سره زموږ اتفاق نشته هغه د صوبې چې کوم صورتحال جوړ شوی دی دا زما په خیال داسې خراب حالات مخکې اچرم نو خو یو کار داسې کول پکار دی چې هغې سره د چونکې زموږ صوبې کې یو خو دا ترګری دا کم صورتحال چې جوړ دی او ټول صوبې په لپیټ کې اغشته ده نو دې باندې توجه ورکړو دی دې سره موږ خو بار بار دا ویلو چې یاره دا حکومت کو په دې بنیاد باندې یو اے پی سی راغواړي چې یاره په دې باندې کوم ټول سره امداد کوو ځکه چې دا د قوم په موږ باندې یو فرض زموږ باندې قرض دی چې موږ فرض دی چې موږ د قوم خدمت وکړو په دغه لحاظ سره خو زما په خیال چې ډیسټیبلټي راشي عدم استحکام راشي او صوبه کې او ورسره د ټیرریزم د صورتحال می او د معاشي بدحالي می نو دا خو صوبې ته فائدہ نه رسي په دغه لحاظ سره ډیره مننه آفتاب احمد خان شیرپور صاحب پښتون ژبه له وخت راکولو لپاره کتونکو آفتاب احمد خان شیرپور صاحب سره خبرې وکړې د افغانستان د علاوه د پاکستان چې کوم عمومي سیاست دی امید بلرو چې راتلونکي وخت کې د پاکستان د کلاري په هلو ځلو کې د هغوی چې کوم کردار په تیر وختونو کې پاتې شوی هم د شانته با جاری وساري وي ورکړه اماد خان له اجازه د الله